راهب حیران دی یرا یو ویم دیم دا غي جواب ورکي لري درې منشته دا غي جواب در لسو ورسیدم بایزید نو گیریږي رازا دا سوال لګ بدل کړ په یو بل شکیږي طرز بدل کورته اوس ورته وایا بایزید کم قوم دی چې رشي ویلي جهنم ته تله او چې دروغ ویلي جنت ته تله دا کم قوم دی دا ورته وای دا د یوسف علی السلام غورونو دروغ ویلو شیرا زمون رور شرم خوړلې دروغ ویلو خو خدای ورته بخنه وکړه جنت لاړ هغه قوم چې رښتیا ویلي جهنم ته بځي هغه تاسو عیسویان او يهوديان یې ولی عیسویان وای چې غلط اليهود يهوديان وای ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يهود وای چې نصرانيان بي دین دي نصرانيان وای چې عیسویان بي دین دي دوړو يهوديان بي دین دي فخپل کې خو یو بل ترشتیا وی کنه رښتیا مو ویل دي خټول به جهنم ته ځي تاسو یاد حیران شو وی اوس ورنا علمی انداز کې تاسو کوي وستا قران کې آیت راغله چې والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا د دې ترجمه څه ده مبارک جواب ورکړي والذاریات ذروا مراد د دین هواګانی دي رب وې د ما د قسم می پالا واګانو باندې چې په چلے دلو سره په چپو چپو چلیږي او مراد د فالحاملات وقرا مراد د دینا د ابو ډکی اورېزې دي رب وې زما د قسم می پاغه اورېزو باندې چې ابو حامل کړي ډکی کړي دي په برولس او مراد د فالجاریات یسرا مراد د دین چې کوم نه کشتهګانې دي رب وې زما د پاغه لوی بیړېګانو باندې قسمونه چې په بحر کې رواني او المقسمات امرا او د مراد د مقسمات ناغه فرشتي دي چې د شعبان په پنځه باندې د خلق رزقونه تقسیمای الله ای زماله په فرشتو قسم چې خلق رزقونه تقسیمای دای مراد يهودي دا نصراني مولا غلش اوس بل اعتراض پې کوي ورته وای چې هغه څه شی دی چې پاره کې سا او روح نشته دی او خدای تعالی ورته د نفس او د سا نسبت کړي مبارک جواب ورکړي هغه سبعی دی رب وی والصبح اذا تنفس زمال قسم پاغه سبعی باندې کله چې سارا کاږي یعنی سبعی روخي دا سبعی دی هغه په اعتراض کوي وایا هغه سوار له شین کم یو شه دی چې هغه ته خدای تعالی چې خدای تعالی هغه ته د خبر ورکولو اعزاز ورکړي دی هغه فرل شین سدی بایزید رحمت الله علیه ورته هو اسمان دی او وزم کړي فقال لها وللارض اتيا طوعا وكرها قالتا اتينا طائعين خدای تعالی ازمکتا او اسمانونو ته ټول ته وی په خوخی کې په تاثر کې پنا خوخی اتیان مکوي نو دې ټولو جواب ورکړي چې الها په تابعداري باندې من قانی وتا چې تاسو خدمت وي تاسو امر من بداغي موافق چلیږي هو اسمانونو دا جواب ورکړ او زمکم دا جواب ورکړ دا سوال له سوا اسمانونو او زمکی اپو چې چیرې په علمي سوالونو کې مګیر نشه راځه اوس عقلي سوالونه نور ور باندې وکړه ورته یې به یزید رحمت الله علیه هغه کم قبر دی چې خپل مړی په خېټه ګرځولې مبارک جواب ورکړي دا د یونس علی السلام مې دی د یونس علیہ السلام مې فالتقم الحوت وهو ملیم نو یونس علیہ السلام په خېټه ګرځو په دریاب کې کړ اور توي وای هغه کمی او چې نه د اسمان نه ورېدلې دي نه د ځمکې نه راوتلې دي ورګه جواب دا کمی او بری چې نه د اسمان نه راوړېدلې او نه د ځمکې نه راوتلې دي بایزید رحمت الله علیه ورته وای دا هغه او بری چې سليمان علیہ السلام بلقیس ته لېږلې څنګه دا اسونه ته منډه ورکړه کله چې اسونه ګرم شونه د پوزونه یو پرشار وته دا هغه پرشانه او به جوړ کړي د بلقیس ته ولېګلې چې نه رشدا سي او به پیدا کړي چې نه د اسمان او به ازمکي او به دا او به دي چې د اسونه د پوزونه جوړي شي دا هغه د دفن جوړي راهب ورته وای هغه سلور شینو خایا د مور د خېټ نه پیدا نه د مور د خېټ نه پیدا دی نه د پار د شانه سلور شین دي د مور د خټینم پیدا نه دي او د پلار د شانم پیدا نه دي دا څه شي دي بایزید رحمت الله پیر د خادي وی پیران علم نه لري جوابونه د پیرانو ته ګوره د مناظره ده کنه د عیسویانو سره بایزید رحمت الله علیه پیر سے ورته وای هغه یو اسماعیل علیہ السلام د هغه ګړو کله چې داغه پرواز کې ګډ حلال شو ا جنتی ګړو نه د پلمور نه پیدا او نه د پلار د شانه پیدا او بل د صالح علیہ السلام خو صالح علیہ السلام ته چې کوم خو خدای تعالی را لګیو
او بل آدم علیہ السلام دی او حوا بیبی دا هغه نه د مور د خېټې پیدا دي نه د پلار د شانه دا څلور شی نه دي چې دا نه د مور د خېټې نه دي نه د پلار د شانه راهب ورته وایي د ټولو مخکې نه چې کومه وینه په ځمکه تویه شوې ده هغه د چا وینه ده بایزید رحمت الله علیه ورته وایي هغه د حابل وینه ده چې قابل وژلو د آدم علیه السلام په زامن قابل راپورته شو او حابل یې ووژل راهب ورته وایي هغه څه شی دی چې الله تعالی پیدا کړو او بیا یې په خپله په تجارت باندې او په بیع واخیست پیدا یې م او بیا خریداري ورسره وکړه دا څه شی دی بایزید رحمت الله علیه ورته وایي هغه د مسلمان نفس دی خدای تعالی د نفس پیدا کړ او بیا یې په تجارت باندې واخیسته ورته وایي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه خدای تعالی د خلکو نه نفس او مال اخیستی په دې چې په عوض کې به جنت ورکوي تبا مال او نفس قربان کېدل الله په لاره کې نو خدای به جنت درکړي دغه نفس دی خدای پیدا کړی دی بیا په بیرته اخیستی په جنت باندې راهب ورته وایي هغه کوم आवाज دی چې خدای تعالی پیدا کړی دی او بیا په خدای بچی نه کړی دا وې دا د خره आवाज دی ان انکر لصوت لصوت الحمیر خامہ خبت आवाज په आवाजونو کې د خره आवाज خدای پیدا کړی دی او بیا پیرت کړی دا د خره आवाज یادی راهب ورته وایي چې هغه مخلوق دی چې الله پیدا کړی دی او د هغه د لویوالو نه خلک یې رولي دي خدای پیدا کو خلک وې رول چې ګوره دا ډېر غټ شی دی او ځان ته ساتي بایزید رحمت الله علیه ورته وایي دا د ښځو مکر او فریب دی رب فرمایي ان کیدکن عظیم هغه بادشاه ورته وایي خپلې بیبي ان کیدکن عظیم یقینا ښځو ستاسو فریب ډېر غټ دی دا هغه ښځو مکر دی راهب ورته کم شه دی چې الله تعالی پیدا کو بیا خپل د هغې باره کې پوښتنه وکړه پیدا کړی خدای دی او تپوس کوي چې دا څه شی بایزید رحمت الله علیه ورته وایي دا د موسی علیه السلام امسا ده رب پیدا کړه او بیا ورته وایي ما تلک بیمینک یا موسی دا لاس کې څه شی دی پیدا کړی خپله ده او تپوس دې نه کوي راهب ورته وایي په ښځو کې د ټولو نه زیاته بهترې ښځې کمې دي او د ټولو نه بهتر دریابونه کم دي بایزید رحمت الله علیه ورته وایي په ښځو کې بیبي حوا رضی الله عنها خدیجة الکبرا بیبي عایشه صدیقه آسیه بیبي فاطمه الزهرا بیبي مریم رضی الله عنها دا پاکې بیبیانې بهترین او په دریابونو کې غوره دریابونه جیحون دی سیحون دی دجله ده فرات دی دریای نیل دا دریابونه بهتر دریابونه دي راهب ورته وایي په 12 میاشتو کې غوره میاشت کومه ده او په شپو کې غوره شپه کومه ده مبارک جواب ورکوي د رمضان میاشت غوره ده او شب قدر لیلة القدر بهتر هغه په اعتراض کوي وایي بهتر غر کم یو دی او بهتر څاروی کم یو دی بایزید رحمت الله علیه ورته وایي په غرونو کې بهتر غر کوی تور او په څاروو کې بهتر څاروی آس دی راهب ورته وایي اوس واوره اعتراض وی وایا هغه یوه ونه ده 12 څانګې دي په هره څانګه کې 13 پاڼې دي په هره پاڼه کې 5 ګلونه دي او دا 5 ګلونه 2 نور ته دي او 3 سوري ته دي دا څه شی دی اوس اغلی سوال وراخه یوه ونه ده 12 څانګې دي هر څانګه کې 13 پاڼې دي په هره پاڼه کې 5 ګلونه دي او په 5 ګلونو کې 2 نور ته دي او دا 3 ګلونه سوري کې په 2 نور لګي او په 3 ونه لګي د مبارک ورته وایي دغه اونه چې دا کال دی دا 12 څانګې 12 میاشتې دي په هره میاشته کې چې 13 پاڼې دي نو 13 ورځې دي په هره پاڼه کې 5 ګلونه دي نو هره ورځ کې 5 منځونه دي نو دا 2 منځونه د ورځې رڼا ته کېږي او 3 منځونه په تیاره کې کېږي یاره څومره سبحان الله لږ وایي په شوق بایزید بستامی رحمت الله علیه علم دی کنه عقلی اعتراضات د عیسوی سره مناظره ده یو پیر صاحب کړی ده نو عجیبه مناظره ده بایزید بستامی رحمت الله علیه چې جواب ورکا نو بیا ورته سوی ورته وای چې هغه کم یو شی دی چې پاغي باندې حج فرض نه دی او چې کله بیت الله شریف اورسید نو طواف یې وکړ دی ورته دا د حضرت نوح علیه السلام کشته ده حج پنه دی فرض خو چې کله په اوبو ګرځېده چې خانه کعبې ته رانږدې شو نو د نوح علیه السلام کشته هم د کعبې نه طواف وکړ دا هغه کشته راهب ورته وایي وای خدای تعالی څومره رسولان پیدا کړي دي او څومره نبیان پیدا کړي دي بایزید رحمت الله علیه ورته وایي صحیح علم اندازه خدای تعالی ته ده خو موږ ته شریعت نه دومره معلومه ده چې 1,40,000 زیاتو کم انبیا او 313 رسولان
بایزید رحمت الله علیه چې جواب ورکورتا اوس هغه ورته وای هغه څلور شیونه کم یو دي چې د هغې بنیاد یو دی لیکن خوند او رنگ مختلف دی دا څه شی دی مبارک ورته څلور شیونه وګونه دي او سترګې دي او پوزه ډوله ده بنیاد یو دی یو انسان کې خو لیکن خوند او بوی کې فرق شته د غوږونو د اوبو خوند تریخ دی د سترګو د اوبو خوند مالګین دی د خولې توکاڼې خوږې دي د پوزې د اوبو خوند تریو دی دا شی نه راهب ورته وایي وښایه چې خر په خپل آواز کې څه وایي اوس د مولا نرشد د دې جواب ورکړي چې دا خر رمباړه کوي نو دا په آواز کې څه شی وایي نه د اولیاو نه بغیر بل چاته علم نشته بایزید رحمت الله علیه ورته وایي چې خر په آواز کې وایي لعن الله العشار خدای تعالی په پاټکیانو ټکسونو والا باندې لعنت ورولې دی لعنت د خدای په پاټکیانو باندې دا کوم پولیس چې سرکاري عہده نه د ځان نه د خلکو نه پیسې اخلي ټکسونه دغه عشاریان دي په دې باندې لعنت او په مسلمانانو کې د دې نه سخت عذاب د بل چا نشته او په افغانستان کې خو پاټکیان تاسو پیژنده په خو هغه پاټکیان دي چې شریعت او واقدار او قاضي او امیر نه دي مقرر کړي ځان نه پیسې ټولي او خلکو نه پیسې خریدا پاټکیان عشار راهب ورته وایي چې سپه په خپل آواز کې څه شی وایي بایزید رحمت الله علیه جواب ورکړي ورته وایي ویل للنار من غضب الجبار دا ورته وایي بهرحال اخر کې وایي چې وایي اوخ په خپل تسبیح کې سوی او حسبي الله وکفى بالله وکیلا تاوس په تسبیح کې سوی الرحمن العرش استوى وایي وایي بلبل په تسبیح کې سوی سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون په اخره کې کله نطرانی مولا راګیر شو او نور ورسره لار پیدا نشوه غیر زمان اور سوالونه خلاص مایدی بستامی رحمت الله علیه ورته وایي دا دومره اوت دیر شي اعتراض تا وکړه او ما جوابونه درکړه صحیح دی نصرانی ملاوي چاو وی یو اعتراض در باندې کوم بوسترا کې وی سید وی کړه دنه کپړ به ایمان باوړې وی اورړم وی وایا کله چې جنت دروازې ته زنجیر پروت وي او هغه ته یو غټه تاله پرته وي دا هغه زنجیر د تالې چابي څه شی دی نصرانی مولا غیر جواب نشته خلکو شور جوړ کا عوام ته وای شور ما جوړوي زه تاسو نه یریږم کټول وعده کوي چې صحیح جواب ورکا او ایمان راوړونو جواب ورکوم نصرانیان ورته ورکا جواب وی جواب دار چې جنت د دروازې د تالې د زنجیر د تالې چابي دا کلمه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دا کلمه چابي ده نو په یو کلمې لستو سره چې څومره زرګونه لکونه خلق عیسویان پاغه مندر کې راغونډو او یا پاغه ذکر راغون شي ټول ته فلا ایمان نصیب کا نو معزز سامعینو عرض مدا کو چې اولیاء مکان نن ټول بیان د پیرانو مبارکیو چې د خلکو تانو پسې مزي حقانی اولیاء معنی کم چې دروغجن شریعت خلاف دي چرتونه سکه د مامي غږی موږ هغه ته خلق وي